بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعینو، د پارون په ویډیو کې د پارون په سبق کې موږ د ابواب متعلق یو څه گفتگو کړې وه. نو پارون په سبق کې موږ دا وویلې چې د ابواب زده کړه د صرفو د زده کړې دپاره د اساس حیثیت لري. نو پر هغه خبره موږ نن مزید وضاحت کوو. دغه طریقه کار چې د ابوابو زده کړه په شروع کې د ارشاد الصرف په موږ اختیار کړی دی، پرون هم موږ د دې وضاحت کړی دی، نن مزید نور وضاحت کوو. نو موږ پرون دا ویلو چې د ابوابو زده کړه د ارشاد الصرف د زده کړې دپاره، د صرفو د زده کړې دپاره، د تعلیلاتو دپاره، د قوانینو د جاري کېدو دپاره دا ممید او معاون ګرځي. بلکې له دې څخه علاوه، د دې له زده کړې څخه علاوه د ارشاد الصرف زده کړه مشکل سے مشکل تر ګرځي او د دې په زده کړه سره آسان سے آسان تر ګرځي. نو ځکه موږ اوله واره پر دې شي باندې ډېر زور کوو چې موږ ابواب زده کړو. د ابوابو د زده کړې موږ طریقه کار پرون بیان کوي چې موږ اوله واره دا رنګه کوو چې باب په رټه زده کړو. مثال د ضربه باب دی، په ګردان مکمل باب وباسو. بیا د نصره غدی، منعه غدی، حسیبه غدی، دغه رنګه د ثلاثي مجرد شپږ ابواب زده کړو. بیا د مزیدو مکمل ابواب زده کړو او دغه رنګه د رباعي مجرد او د رباعي مزید ابواب هم زده کړو. له دې سره سره د مضاعف تمام تر ابواب زده کړو. چې د ضربه باب موږ ختم کو، نو د نصره باب په ګردان شروع کو، د ضربه باب بیا په صیغو شروع کو. په صیغو موږ یو څه طریقه کار پرون بیان کړي چې په صیغو باندې طالب ماضي معلوم زده کړي او ماضي مجهول زده کړي. دا معلومه کړي چې ضربه دا واحد مذکر غایب فعل ماضي معلوم دی، ضربه ضربو تر اخره پورې، او ضربه واحد مذکر غایب فعل ماضي مجهول تر اخره پورې. دا ترتیب باندې زده کړي. بیا په دې کې موږ د طالب څخه مختلف قسم سوالات کوو. نو بیا د هغه سوالاتو طریقه کار دی چې طالب ته وویل چې ضریب نه د بیدار راوښي چې جمع مؤنث غایب فعل ماضي مجهول. بیا ورته ووایي چې واحد متکلم ماضي مجهول یا ماضي معلوم، نو دی واحد متکلم صيغه راوښي. بیا ورته وی جمع مؤنث غایب فعل ماضي معلوم. دا رنګه په لکه ګرځو راګرځو ور صيغه یاد کو. بیا غ د صيغه ترتیب یاد کو چې مثال واحد مذکر غایب، واحد مؤنث غایب، کله ضربنه یاد کو، کله واحد مذکر غایب، دغه شیان یاد کو. نو طالب چې په دې کې وګرځي راوګرځي، دغه کوم سوال او جواب چې دی وایي دا دی په سوچ او فکر تحت وایي، او کوم زده کړې چې دی کوي دا د سوچ او فکر تحت کوي. نو دماغ چې دغه زده کړه د سوچ او فکر تحت وکړي، دا په دماغ کې رسوخ حاصل کړي، خالص یې ورټه نه، نو دغه زده کړه د بصیرت تحت راشي. نو د دې پر بنیاد باندې دا تمام تر ابواب دی وباسي. د مضارع معلوم غو موږ ویلي چې مضارع معلوم او مضارع مجهول طالب علم مکمل کې مکمل زده کړي. بیا په هغه کې ځکه چې موږ کله مستقبل جوړوو یا فعل نفي مستقبل مؤکد بلن ناسبه، لیا امر وی، لیا نهی وی، لیا ضرب، لیا لا یضرب، دا کوم صيغې چې نور خو ګردان د درک ورکی ګردان د ویل دي. څه چې ماضي ژغ پرو کې چې واحد مذکر غایب فعل نهی غایب معلوم، نو یضربو دته د مضارع صيغه معلومه ده چې یضربو د واحد مذکر غایب د پاره ده. د خالی لا نهیه راوړي، نو په اخر کې هغه د جزم په صورت کې سکون ورکي، نو لا یضرب ډایرکټ دا صيغه بغیر له تکلیف څخه حل شي. اوس د دې فائدہ څه ده چې دا صيغه موږ پر دا چم زده کو؟ د دې فائدہ دا ده چې نن سبا خو زمانه د عربي غدا تقریبا په تمام تر مدارسو کې، په لیا په اکثریت مدارسو کې د عربي د زده کړې لپاره معهد ترتیبونه جوړ شوي دي، یا د صفحه تمهیدي ترتیبونه جوړ شوي دي. نو د هغه پر بنیاد باندې عربي تقریبا زموږ په مدارسو کې جزو اهم وګرځېدی.
او د عربي په زده کړه کې دغه طریقه کار د ابوابو ډېر زیات مدد و انسان ته ورکوي. انسان دلته په زده کړه کې پوره شیان حاصل کړي، هلته چې کومه صیغه دی راوړلو غواړي ډایرکټ هغه صیغه د ده پر خوله راځي. که د هغه رنګه مطالعه وي، په مطالعه چې موږ کوو د مطالعې په دوران کې نو سړی له سره تر پایه ګرد باب او ګردان ویي، دا خو ډېر وخت ضایع کوي. چې سړی ابواب پر دغه انداز باندې زده کړي، بیا دغه صیغې دغه ترتیب وده ته یو مشکل هم نه ورکوي. نو زموږ د انداز څخه یو ترتیب دا دی، مثال تضریبانې صیغه ده. تضریبانې صیغه و طالب ته یاد کو. طالب دستي وایي چې تضریبانې 3 صیغې دي: تثنیه او تثنیه مذکر مخاطب، تثنیه مؤنث مخاطب. د دې ګټه دا ده چې د موقع او د محل مطابق که مطالعه وي، که عربي ویلي، نو چې هره صیغه وراشي نو دوی د هغه د زر تر زره پیچان وکړي چې باید په دې کې خو دغه 3 صورتونه کېدلی شي. نو دا د مؤنث څخه ده، شاته تذکره د مؤنث څخه څوکې ده، ضمیر راجع کوي. او یا مخاطب دی چې زما مخاطب دلته مخاطب مذکر دی، مخاطب مؤنث دی، نو د دې شیانو پیچان دی په ډېره اساني سره کولی شي. او بلکې موږ دا پیدا محسوسه کړې ده چې د ابواب پر صحیح طریقه باندې زده شي. له ابوابو زده کړې بعد موږ د ابوابو اوزان وباسو. د ابوابو د اوزان په وجه باندې دی تقریبا 90% د وزن پر ایستلو باندې قدرت حاصل کړي. ولې؟ نو تقریبا 90% یا 92% چې کوم اوزان دي هغه له افعالو له ګردانو سره متعلق وي، له ابوابو سره متعلق وي. یو 8% داسې وي چې هغه داسې صیغې یا سماعي وي یا اسماء جامده وي. په اسماء جامده کې هم اکثریت د له ابوابو څخه راخصت شوي ماخوذه وي. نو دغه ابوابو په وجه باندې د وزن بغیر له تکلیفه زده کړي. چې د ابوابو په مطابق اوس مثال ضرب یضرب ضربا، نو دوی فعل یفعل فعلا، ور ضرب زده کړي، بیا دغه وزن هم پر دغه مطابق زده کړي. نو د دې په وجه باندې دغه ابواب مکمل طور پر د ابوابو اوزان د زده شي. زموږ د اندازې مطابق طالب علم د تمام تر ابواب په دغه کوم طریقه کار چې موږ بیان کړي د دغه طریقه کار مطابق وویل شي، او له هغه بعد بیا اوزان وویل شي. د اوزانو په مطابق باندې له اوزانه بعد دغه مقدمه وویل شي 6 اقسام او 7 اقسام. 50% بلکې 55% صرف د دا طالب بالفعل زده شو. دغه هدف ته انسان چې طالب علم یو څه ذهن لري، یو څه محنتي، په یوه میاشت او په یوه نیمه میاشت کې دغه هدف ته دی رسېدلی شي چې 50% 55% صرف بغیر له تکلیفه، بغیر د قوانینو ویلو، بغیر د صیغو د لیکلو دی زده کوي. او بیا چې د قوانینو سلسله شروع شي، د قوانینو په سلسله کې زموږ په مدرسه کې موږ دا نظام جوړ کړی دی چې قوانین ور شروع کړو، د ورځې 2 قانونه 3 قانونه وایو، دا 2 قانونه 3 قانونه ورته وایو، بیا د دې قوانینو اجرا موږ تر اوسه پورې نه ده کړې. دغه قانون مطابق و طالب علم ته صیغې ورکو، نو دوی خپل قانون کې جاری کوي. د هغه وجه دا ده چې ورشاته د ده ته ملکه حاصله شوي، د قانون جاری کېدل و ده ته ذره برابر مشکل هم نه وي. بلکې مشکل قانون چې دی خود به خود له قرآن مجید څخه دغه د صیغو انتخاب کوي او خود به خود کې جاری کوي. خامخا یوه نیمه غلطي کې راځي، دغه صیغو په چې کېدلو کې بیا موږ د طالبانو د غلطیو اصلاح کوو، ورنه اجرا موږ نه ده ورته کړي. د استاد له طرفه د راهنمایي څخه علاوه و طالب علم ته په ګرد ورځ باندې تر 15 منټه تر 20 منټه زیات نه دي ورکول شوي. د هغه باوجود الحمدلله نتیجه یې بهتر سي بهتر راغلې ده. نو پرون موږ درخواست کړی و ته چې د ابواب سلسله موږ شروع کوو. نو که څوک په دا ګروپ کې شامل خلک د صرف د زده کړې په ښه اراده لري، نو هغه د موږ سره په دغه ترتیب مطابق ولاړ شي. ان شاء الله تعالی د الله تعالی په فضل سره موږ دوی ته دا ذمہواري ورکوو چې دی به په صرف په ډېر کم مدت کې په 3 میاشتې 3 نیمې میاشتې زیات تر 4 میاشتو پورې به دی صرف په تحقیقي انداز سره زده کړي. ان شاء الله تعالی 95% د ذهن په مطابق چې ذهن طالبي چې کمزوري طالبي 85% 88% چې مقبول استعداد والای هم ان شاء الله تعالی دی حاصلولی شي. نو مزید پر دغه موضوع باندې موږ نوره گفتگو نه کوو، بس پر هغه باندې اکتفا کوو
له هفتې څخه به انشاءالله تعالی زموږ سبقان مزید رواني په ګروپ کې موږ مزید د نور اصلاحات اراده لرو، هغه به له تاسو سره په ګروپ کې شریک کړو. نو ته له موږ سره په ګروپ کې اوسئ. دا سبقانو کې چې موږ کوم ترتیب بیانو د هغه ترتیب مطابق دا سبقان را سره ووایاست، انشاءالله تعالی فایده به ډېره درکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.